انزلس علامې د قیامت دی او نبی سم فرمایي کله چې د علامات زما په امت کې ښکاره شو نو بس د قیامت په انتظار کې اوسې بس کله چې د قوم امانت امارت حکومت دا خلکو خپل دولت وګڼو چې مال د حکومت کم سرمایه ده د حکومت کم حالات دی په دې کم مشر راغی دا زما امانت دی او زما دولت دی او سم اختیار به کومه که خو کوم او کبد کوم که په خپل خرم او که په یاد دوس خرم نمبر 1 علامه بدای او د دې سوچ ما تاسو نشته چې زما مشر شمه ما ته حکومت امارت ملاو شو د دې بس حساب کتاب یو کې بنئ دا 15 کاله ولس کاله خو نه دي کنه وخت روان دي کنه د ورځ حساب کیږي د قیامت دا یو علامه ده اذا كان الفيء دولا د حکومت مال به خلک دولت مقرر کی د چې پنګلې په جوړه او کجیدات په اخلي کسلور موټر دی او کلس موټر دی دا خیر بلې زمانه په تفوس کیږي د یو پیسې تقوم مشره چې ته خوري قوم دی وګي په دې به الله تفوس کوي ته موټر کې ګرځي او قوم دی پیاده ګرځي دی به الله تفوس کوي مسلمان سوچ کوي یو بد علامه وګورشتاو کنيشتا ذم والامانه مغنمنا ذم علامه د قیامت سره امانت به خلک غنیمت وي چا سي امانت کې خو د زبکه دا پټې ده نقد ده رې که زمړ ګره په قیامت کې فسګل ځکنه سوچ بنه کې بس ما ته راکړه ځان مړ کا حالانکه نبی سم فرمایي چې چا په امانت خیانت وکړو دا مسلمان نه دی یو بد علامه د قیامتي امانت ته به سو خیال نه کې چې پر امانت ده زیاده کوم مسلمان ګوري امانت د سرشت زرګونه ورکړه خبر امانت ده دولت امانت ده زبکه امانت ده پیسې امانت دي دا ټول امانت دي د دې تاسو په الله کې الله په علم دی والزکات مغرما دریم علامه د قیامت بسې چې زما امتیان به زکات تاوان ویل که دا خو د غنمو زکات دی او دا د پیسو زکات دی او دا د غنمې خو د خوانو زکات دی دا خو لکونه البل جوړ شو نو چې کله داسې حالات راغی چې زکات چې د الله یو فریضه حکم دی نادار او غریبان په الله مقرر کړی دی الله وایي د مالدارو زکات واخلف مساکین تقسیم کا دی نبی سم فرمایي چې ستا په مال کې زکات راغې تا ونه وستو ما خالت مال زکاتن الا هلكته نبی په کوم مال کې چې زکات پاتې شو دا به هلاکي علما کرام محدثین دو ترجمه دي حدیث مبارکي یو سید زکات حقدار نه دی او د زکات واغستو ډیر زکات حقدار نه دی او د زکات اخلي نبی سم فرمایي د دې سه اعمال به هلاکيږي ځکه په دې حق واغ زکات ته حق نه کنه یا دا ترجمه یو څه به زکات پر شو او د زکات خپل مال ونه وستو اخر کې به د زکات د مال خلو ختميږي به د پیغمبر صلی الله علیه مبارک دی نو زکات به خلق توان وي او سلامه وکان زعیم القوم ارذلهما پیغمبر صلی فرمایي و علامه د قوم مشربا ډیر ناحل شي کوم چې مشران جوړي د قوم رهبران دا د الله پیغمبر د ترمذی حدیث دی وکان ارز لهم د خلکو مشر او رهبر بسوکی دا ډیر نه اهلی د دین نه خبر نه د اسلام نه خبر نه د قران نه خبر نه چې د مسلمان څخه حق دی د انسان څخه حق دی د حیوان څخه حق دی او د اسلام کم حق دی نو دا چې وخت کله راغی نو دا به علامه قیامتي د قوم مشران بس شي دا برزلان شي بیکار خلک بشي د دین او اسلام دواړه خبر نه او بل بس واتخذت القينات والمعازف چې کله زما امتیانو د ډول او د سرود د غانو بجانو محبت پیدا کو دې سه محبت پیدا شو نو دا د قیامت علامه ځکه نبی سم فرمایي دا غان بجانه رقص سرود دا په دې کې داس دانه پاک پیدا کوي لکه څنګه چې باران وشي او دا اوچز مکه دا شینکی زرغونه کې او په دې کې خپل بوټ راشي د قشان په کم کور کې په کم بدن کې چې د غانو د رواجی د دمو د سرود رواجی د الله پیغمبر فرمایي د پزړک باندې پاک او بغض پیدا کیږي د ایمان آرام به تیزه حسن انت سوچو چې مولا صاحب اخلاص نه دی تبلیغي صاحب اخلاص نه دی نرت اخلاص نه دی خزت اخلاص نه ده بوډات اخلاص نه ده زوات اخلاص نه جماعت کې نن سبا تاسو وګورئ داسې موبایل او د سات راوتی موبایل مخالفت نه کوو خدا کوم حالات چې نن شو عزتمنو په الله یقینو کې ډېر خطرناک دی وره د دین او د اسلام انسان د اسلام او دین نه وداسي د الله پیغمبر پای چې داسې بخشي خلق به د ډول د مسرود او د غانو بجانو ډیر شوقین شي او تاسو کې د قران تلاوت پاتې دی
عبادت پاتې دی دعاګانې پاتې دي بس که مشر ګورې او که کشر ګورې دوالته ناست دي او درلته ناست دي ښځې په دننه په کورونو کې ناست دي موږ دا کوشش کوو یاره دې کور دا دیوالونو ډېر اوچت کا یاره پرده جوړه کا یاره دې غرونه ولګوه دا دوه کې تنبیه ولګوه چې ماښام څه جرندې ورته وارته وه یاره څوک به بېعزتي ونه کړي څوک به شرم ونه کړي خدا ته پوښتنه کوو چې په دې کټ کې زما دې لور څه ورسره دی زما دې بچي څه په دې کټ کې دننه څه ورسره دی زما بیبي څه په دننه په کټ کې څه ورسره دی د دنیا ټول په حاشیه عریاني هغه زما او ستا په کور کې نن د بچو د شته کې نشته واتخذ القینات والمعازف دم صورت به عام شي مکمل هیڅ به ګناه نه لري او بل بس شي داس وخت براشي نبی علیہ السلام فرمایي واطاع الرجل زوجته حکم من نارنا د خپل بیبي وحق امه د مور مخالفت بکي تر علامه قیامت بسي دا شټیم براشي چې دغه بچي پلار او مور لوي کړي دي او دغه واده ول دغه مور پلار کړي دي خدا شټیم براشي د دغه بیبي چې پلار مور ول کړي دا دومره به تابعدار شي چې بیبي به هر خبره مني او د مور نه مخالفت بکي مور به د خځې لپاره پریدي داسې نه د خځې خپل حق دی خیال به ساتي د مور خپل حق دی ښځه به د مور په خدمت ته پرېږدي او مور به د ښځې په خدمت ته پرېږدي نه هر حق به ساتي خو دا ټیم به راشي ښځه به واخلي او د ښځې خبره به مني مور ته به سپی او کوترې مني څوک یې او څوک نه وګورې دا شته او که نه شته په نظر په خدای نظر واچوي چې هغه د پیغمبر څخه خبره شته او که نه حقه نه ده ولعن آخر هذه الامة اولها پیغمبر صاحب فرمایي دا ټیم علامه قیامت براشي ولعن آخر هذه الامة اولها بد بوي لعنت بکي داروستنی خلق په مخینو خلق باندې مړاوي په صفوي دو ايو کیسو وس خدا دولت راغی او اسمان ته خلق وخاته سپموي ته خلق وخاته انجینیر جوړ شو پیلټ جوړ شو اپس په ودا مسلمان د ایمان خبرې دی ګوره ساته دا موجوده خلق دا مخکینو خلق بیانات یا پس په ودا یا تاسو کې پښتو کنيشته د دوستاس بډې نرم دلی دیش خوش الحانه وي د پردو ډېر خو د پلار صبر سیخ په جپا په ظلم پلار ته د محبت خبره نه کوي د خوشحالي خبره به نه کوي او دوستان به داسې په نرمۍ خبرې کوي په محبت خبرې کوي او چې کله پلار ته خبرې کوي نو په تندي به 12 بجې وي یره واقع شته او که نشته ته خپل بچي ته خبر وکړه جواب ول ورکړه د بل دوست او د خپلوان سره ډېر په محبت کې او بیا د ښځې رشتې به د قیامت پورې پالي خو د پلار د مور رشته به پاتې شي عزتمن دا د قیامت نښې د ښځې خبره ومني د مور به نافرماني کوي او د دوست سبقه کوي او د پلار به مخالفت کوي ولا واکرم الرجل مخافه شره عزت بکولی شي د انسان د وجه د یری د غنا د میلمه د مشر عزت د الله د رضا لپاره دی خدا ټیم براشي د میلمه قدر احترام د کس قدر احترام دا د الله د رضا لپاره نه د دین په خاطر بنئ دی به هغه د شر نه دغه یری نه د فساد نه لري کده عزت ونکم صالح سو ضمانت کوي یا دل چې ډوډۍ ونکم صالح سوق د پلان کې بخرون خلاصي دا الله رضا به ختم شي صرف د خپل عزت او د بچاو د پاره به سړي قدر کې احترام کې اسلام علیکم دا الله رضا به ختم شي چې الله وي زما د رضا لپاره بغض کوا او زما رضا لپاره محبت کوا دا الله محبت او بغض به ختم شي صرف په دې وي وکرم الرجل مخافه شره د چا د شر نه چریږي د چا د ټوپک او راشنکوب نه ریږي چې اسلام علیکم زما دا چوخسا او زما دا ډوډۍ خوره او چې الله باندې مسکینی غریبی شله ګډي ودرېږي لشه ورکشه بس دې نشته خو ډوډۍ راکو چې راکا زه په ایمان داشته او کنه تاسو وی کړه او چې کله بدمعاش راشي راشنکوب ولا راشي یره زم چې زما دا چې مخ کې وځي دیو پیژندې دا د الله پیغمبر کله اشاده پنځل سوکاله مخ کې ویل دي چې دا به راځي او کریم رجل مخافه شر جماعتونه الله د ذکر عبادت پر جوړ کړی دي دا ټیم براشي جماعتونه به د جرګو د مشورو ځای جوړ کړي دنیا معاملې د دنیا جاخي دا وټوري جماعت راشي هغه مقصد به بچ دا د الله د عبادت کور دی دا د خدای د تلاوت کور د قرآن تلاوت کور دی خلک به جماعتونه یو مرکزونه جوړ کړي دا پکې دا میټنګ دی او دا پکې دا میټنګ دی او دا پکې دا ډوډۍ په خوره غم خادي پکې کوو چې ډوډۍ پکې دا بل قیامت یو علامه تاسو نن په نزدې کې څه کنيشته ورته الاصوات في المساجد جماعتونه کې اوازونه او چرچ د الله د ذکر او عبادت علاوه
دا یې علامه شوه. او چې کله دا ټیم راغی دا 15 سلامې ظاهر شوې نو فانتظروا صبر کوئ انتظار کوئ د سرور اور د اسمان نه په تاسو راځي یا به د اسمان نه اور راځي یا به ازمکه دننه نه باسي یا به شکلونه بدیږي عزتمن. دا امام ترمذی رحمه الله په ترمذی کې نبی علیه السلام د 15 سلامې د قیامت ذکر کړي دي. نو د خپل دین خیال وساتئ د ایمان خیال وساتئ د سترګو حفاظت وکئ د خولې حفاظت وکئ د غوږونو حفاظت وکئ دا ټول لیکل کېږي عزتمنو که په خوله سوې دا لاړ زما ستا کیمرو ته خیږي که نه د الله کیمرې ته نه خیږي څه دې ویل دي پرې خوله سهار نه ماښام پورې ټول لاړه په غوږ دې څه اورېدل دي په سترګو دې څه لیدل دي په لاس دې څه کړ دي په خپو دې څه کړ دي دا ټول د الله کیمرې ته لاړه په ورځ د قیامت به دقه شرمه ورته ښکاري دقه دا هغه دروغ دا کنځلو دا شرابو دا غیبتو دا چغلي وه دلته معاف کېږي په ورځ د قیامت الله دا زما معاف نه کړي مونږ نه یې کړی رضا شي الله ته معاف کړي که نه زکات نه یې کړی الله ته معاف کړه غیبت درته الله نه معاف کوي چغلي نه معاف کوي پر دې حق نه معاف کوي د هغې به ستاسو حساب کتاب کېږي دا د الله پیسه واتقوا یوما ترجعون فی الله حق ورځ ویلګه چې الله ته پیش کړي برای مهرباني په خپل بد عمل استعمال شي توبه وباسئ او د الله څه وعده چې الله مونږ معاف کړه بیا به د عمل نه کوو. الله دې موږ تاسو ته د نیکو اعمال توفیق نصیب کړي. قیامت به کله راځي او صحابي راځي وایي د الله پیغمبره قیامت به کله متى ساعت قیامت به کله نبی صلی الله څه تیاری کړی دی و چې څه کله به راځي نبی صلی فرمایي من ماته فقط قامت قیامته کوم څه چې مړ شو بس دا قیامت شروع شو ستا مرګ او د قیامت علامه ستاسو شروع شو بزر شل کاله نه د قبر نه بس د قیامت علامه ستاسو شروع عزت برای مهرباني د الله نه ویلېږئ نن په خپل اعمال استعمال شي دا موجود چې کوم را روان دی په خدای یقین پیغمبر سم فرمایي دا ټیم زما په مت راشي ستار بسره مسلمانی ماښام به د الله په دربار کې کافر ګرځېدلی ماښام مسلمانی خدای الله په دربار کې سار کافر ګرځېدلی داسې خبرې به یې کړي داسې عمل به یې کړي داسې وینا به کړي چې د ده د نوم نه به څه چرخۍ چاپېش دا د خدای په نوز کافر دی ږیره به یې مي تسبیح به ورسره وي پټکۍ به مي سپین جامې به یې مانځلې به راځي خدای الله په دربار کې بس حق ټیم راغی بس عزتمنو د خپل دین خیال وساتئ د ایمان خیال وساتئ